حکومت د مسلمانانو هغه زنانه کومه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه وځي نو د هغې باره کې څه وعید دی. اکثر زموږ زنانه د خاوندانو نه پټې ګرځي او خاوند ته پته هم نه او دی غونډ بازار کتلی یا خپل خپلوانې کتلي. د هغې دپاره وعید راغلی په حدیث مبارکو کې. د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه بغیر د خاوند د اجازت نه د کور نه بهر ووتله نو تر هغې وخته پورې په دې باندې لعنت د الله جل شانه د فرشتو وریږي تر څو پورې چې دا کور ته واپس نه راغلي. او د انسانانو او د جناتو نه علاوه نور چې کوم مخلوقات دي، ونې دي، بوټي دي، ځمکه ده، څه چې هم دي، کاڼي دي، دا ټول په دې زنانه باندې لعنت وي. نو چې د الله جل شانه فرشتې په لعنت وي چې هغه نوراني مخلوق ته د دې ښځې به کم حیثیت وي، د دې ښځې به کم ځای کم مقام وي. عزتمند مسلمانانو خپلو ښځو له داسې تربیت وکړو چې هغه ستاسو نه بغیر اجازت نه بغیر نه وځي، ځکه چې په هغې باندې د الله جل شانه د فرشتو لعنت ورېږي او ډېره زیاته ګناهګارېږي. الله جل شانه دې زموږ د تور سرو زنانو حفاظت وکړي، الله جل شانه هغوی دې جنتونه ورکړي او الله جل شانه دې د هغوی حامی او ناصر شي. جزاک الله.